السلام علیکم، زه یم عباس جان بنګش، یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څه چې تاسو ته پته دی چې بیګا د وابډي اهلکارو او پولیس منځه کومه تلقلمي شوې وه، هغه نه بعد بیا هغه وابډي اهلکار یې جیل ته اچولی و. نه هغه جواب کې وابډي کوم اکشن واخیستو هغه دا و چې دوی مکمل عوام باندې، مکمل پر چنار سټي باندې مکمله بجلی بند کړله او تر اوسه پورې بجلی بند دی. نه دې سلسلې کې عوام ته واقعي څه ډېر زیات تکلیف دی. نه دې وخت کې موږ رضا بھائی موجود دی، نه دې نه پوښتنه کوو چې د وابډې دغه اکشن واجې نه بلکې دغه ریاکشن واجې نه عوام ته څه مشکلات دي؟ رضا بھائی د بیګا نه راسې بجلی نشته دی او عوام ډېر زیات پریشان دی، دې واجې نه تاسې خپل څه اظهار خیال کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به دا وایو چې اول خدای ګورنمنټ ټیک ټاک یوه ناکامي دی په دې چې یو ډپارټمنټ څه د دوره بدماشي شروع کړي چې هغه بجلی کټوه شي ټولې علاقې او هغه یې وړې لانجې که نه، نو دغه غلطه دی او دغه کا صوبې لاندې شروع شي نو دا ټوله ډپارټمنټ دی دا کار کوي. دو هر یو سړي ته موږ څوک خبره اوسه نشي کوی پرې څه هغه خپل کار بندوي. صوبې که نادره ته څوک خبره وکړي هغه نادره بندوي، که پاسپورټ ته څوک خبره وکړي هغه پاسپورټ بندوي، که بېنظیر دفتر ته څوک خبره وکړي هغه دفتر بندوي. نو بالکل غلطه دی. نو موږ ګورنمنټ نه دا بلکې ریکویسټ نه موږ ته دا پر زور اپیل دی چې ته ټیک ټاک خپل اکشن وکړه او دوی په هغه کې خلاف کړي که نه، او چې دوی کې څه قسم ته کردار ادا کړی دی هغوی په خلاف ته اکشن وکړه که نه. په دې چې دا یوه سړي کار نه دی، یوه سړي بجلیان دی بلکې ټول علاقې بجلی دی که نه. بېشکه څه او ته که ګورنمنټ سره تاسو مسله وي وابډې والا ته دا یو چې که ګورنمنټ سره تاسو مسله وي ته سکینه خبره اوسه وکړه بجلی خو ما ونه کټوه که نه، ته عوام حق ما وایه که نه. او دې بعد ورځو کې خلکو ته تکلیف دی، خلکو ته ټیک ټاک میډیا نه خبرې دي، نیټ نه خبرې دي، ټي وي نه خبرې دي، دغو ته ټیک ټاک تاسو دوی حق ویلی دی او دوی هغه کې دوی ته د بدترینه سزا میلاو شي.